السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو اکاونټ دی کوکو سایلنټ په نوم باندې اکاونټ دی. ډاکټر صاحب زه چې کله چاته په قار خبره کوم او مطلب اکثر غوسه راشي نو زما د سترګو نه اوښکې ځي، بیا نشم کنټرول کولی. پلیز څه علاج راته وښیه. داسې ده چې کله مونږ غوسه شو، د غوسې نه بعد کې زموږ د سترګو نه اوښکې ځي. د دې شاته مختلف وجې زموږ سره کیدلی شي. په دې کې زموږ سره سایکولوژیکل او فزیولوژیکل دواړه ریسپانس شامل وي. یا نفسیاتي طور موږ ته مسلې وي یا فزیکلي موږ ته څه مسلې وي، د هغې د وجې داسې کیدلی شي. پای کې ایموشنل اوورلوډ کله شو مونږ د سټرس یا د هغې د سټرس د وجې نه یا د فرسټریشن د وجې نه چې کله زمونږ دا موږ ته زیات سیوا جوړ شي، د هغې د وجې نه زمونږ چې بلډ اپ شي نو د هغې د ریلیز کېدو لپاره اوښکې بهېدل زموږ د سترګو نه اټومیټک ریسپانس ته اټومیټکلی شروع شي، نو د هغې د وجې نه هم داسې کیدلی شي. سمپتھیټک نروس سسټم چې کله زموږ اکټیویټ شي، چې فایټ اینډ فلایټ موډ ته کله موږ واوړو، د هغې د وجې نه انسان وجود واوړي، د هغې د وجې نه هم داسې کېږي. چې کله زموږ هارټ ریټ سیوا شي، کله زموږ بلډ پریشر سیوا شي، نو د هغې د وجې نه هم چې کوم لکریمل ګلینډ دی نو هغه د هغې سیکریشن شروع شي، نو مطلب اوښکې چې کومې دي د هغې بهېدل به د هغې د وجې نه بیا شروع کېږي. فرسټریشن اینډ پاورلیسمنټ چې کله موږ ته وشي، مطلب یو انسان دی هغه فرسټریټډ وي یا دبا وي یا مجبوره وي خو هوپلیس وي، یعنې څه مطلب په چا لاس نه بری کېږي او غوسه شوی وي، هغه غوسه وباسي نو د هغې د وجې نه هم د سترګو نه اوښکې بهېږي، چې په چا لاس بری کېږي نه او هغه خپله غوسه برداشت کولی نه شي، د هغې د وجې نه هغه اوښکې د هغې د وجې نه هم بهېږي. علاج درته ښیم، د هومیوپیتھک علاج بهترین علاج دی، ډېره زیاته پیدا به درله درکړي. په دغې کنډیشن کې تاسو اګنیشیا اماره په 200 کې استعمالولی شي، چې کله تاسو ایموشنلی سپرس یې یا دباو یې یا ستاسو جذبات دا دباو شوي وي، د هغې لپاره بهترین میډیسن دی اګنیشیا اماره. دویم میډیسن دی زموږ سره سټیپسیګریا یا سټیپسیګیریا. دا چې چاته هم ایموشنل سپریشن شوی وي، کوم خلک وي چې هغه د پریشر لاندې وي، چاته څه ویلی نه شي، چاته خپله خبره کولی نه شي او پروسټیټیوټ شوی وي یا مطلب ایموشنلی سپرس شوی وي، دا خلکو لپاره بهترینه دوی ده. خو سټیپسیګیریا به په 1 کې په هفته کې یو ځل خورئ او دا دونه ښکلې کارآمد دوی ده چې کوم خلک هم د خاطر د وجې نه یا د مجبورۍ د وجې نه چاته څه ویلی نه شي او پای کې زړه نه وي بې زړه وي، نو سټیپسیګیریا ډېر ښکلی کار کوي. دا چې یو مریض استعمال کړي نو بیا هغه دا پروا هم نه کوي چې راځه اوس تا ښه کوم او که بد کوم، خو هغه خپله غوسه چې کوم سپریشن وي هغه سپریشن به هغه وباسي. نیټرمیور په 200 کې هم استعمالولی شي، ډېر ښکلی کار کوي. دا د هغې خلکو دوی ده چې کوم خلک ایموشنلی چې ډېر زیات ایموشنل وي او په جړا وله ورځي او یوازتیا غواړي یا یوازې خوشحاله وي، هغه خلکو لپاره بهتره دوی ده. پلسټیلا نایګرا د هغې خلکو دوی ده چې په وړه وړه خبره باندې جړا ورځي، چا له په معمولي خبره که چا له خفګان خبره واوري، د چا له درد خبره واوري، د چا له پریشانۍ خبره واوري، نو پلسټیلا د هومیوپیتھک داسې یو میډیسن دی کانسټیټیوشنل چې هغې سره دغه مریض د هغه مزاج به دا وي چې په وړه وړه خبره باندې په جړا کېږي یا به دله جړا ورځي. د هومیوپیتھک میډیسن پلسټیلا نایګرا په 200 کې یعنې په 200 کې ډېر ښکلی کار ورکوي.